مونږ مشتمل په خاورې باندې موجود یو. د اورکزو د قومونو غټه جرګه وشوه د امن حوالې سره. مو اورکزي څه سوری یو، مو امن پسند خلک یو، مو خپلې خاورې امن غواړو، مو بیا څه په موږ باندې تېر شوي دي. مو هرګز دې خبرې ته تیار نه یو چې مو بیا خپل وطن پرېږدو، بیا مو کډوالي وکړو. دا پیغام مو ټول څه سورم خلک دي ټولو ته دغه څه سوره پالیسي جوړول ولدي. دا پیغام د اورکزو خاورې نه مو ټولو ته رسولی دی. انشاءالله اورکزي اوس اتفاق کړی دی مخکې مزل او لایعمل به هم جوړوي اور دا امن مو ته ټول نه مخکې حکومت راکړي. که حکومت یې نشي راکولی نو اورکزی بیا خپله خاوره بل چاته نه پرېږدي او اورکزی خپله امن بیا خپله راولي. د ټول ورګزي خبره دا ده چې موږ په خپل علاقې باندې امن غواړو، جنګ د موږ څو سره نه غواړو، موږ توپک غورځول غواړو، د قلم او کتاب تل غواړو. د موږ مقصد دا دی. دې په باره کې موږ د ورګزي راغوټه شوی دی. دې په باره کې موږ سبا نه بل سبا تاریخ 26 دی او په 28 تاریخ باندې موږ په جلکې باندې وعده وکړه چې انشاءالله چې موږ به دا خبره پرېږدو نه چې څوک پرې ما په ورګزو ضلع او ورګزۍ کې امن نه وي راغلی. زه به وره پرې وړوکی او کاټه به زه دې جرګې نه نه چینم، زه به د خپله جرګه جاري ساتم. دې باندې د موږ فیصله وکړه. کوم د ورګزو قومونه دي هغه ټول په مشتیو ملي باندې راغونډ شو او په اتفاق باندې دا خبره وکړه چې موږ به کله د ورګزو خاورې نه هجرت نه کوو. که موږ دې ځای کې مرو موږ به دا مطلب خاوره وي، دې ځای کې به د موږ قبرستان وي. خو بله خبره دا وکړه چې دې لپاره د علیه عمل یو جوړ کړ، دې لپاره یوه سلا شکل جوړه شوه. هغه سلا به انشاءالله تعالی په پیر ورځې باندې جرګه به په دولزو جلکې ملي باندې کېږي. غن علاوه به که خیری دا خبره به بیا غزیږي، ټول قبایلو سره به دا مشاورت کېږي. موږ کې بدقسمتي دا دی چې موږ مطلب یو اسلام آباد طرف ته راکاږي، بل مو پېښور طرف ته راکاږي. نو موږ دا دغو ته عرض کوو د پکار دی کوم د پښتنو لیډران دي دا قبایلو سره په یوه پلیټفارم یوه ځای باندې چیني یو علیه عمل جوړ کړي د خاورې دپاره د وطن دپاره چې د موږ وروسته مستقبل د بچي والا روښانه شي. او دې کې ډېر ښه اتفاق راغلو، مشران کشران ټول یعنې موږ والا کې موجود وو او دې دپاره یوه کمیټي جوړه شوه. هغه کمیټي به انشاءالله په یعنې هر قوم نه 10 کسان، نو 18 قومونه اورکزی دی. نو دا به انشاءالله سبا نه بله ورځې ته په لور تحصیل کې به انشاءالله خبرې کوي باندې او مخته به انشاءالله دا خبره وړي چې د اورکزي ایجنسي کې کوم فساد کوم یعنې جنگ جګړې شروع دي د حکومت په دغه په باره کې طالبیشن په باره کې. نو دغه مو خلک نه غواړي، مو خلک امن پسند خلک دي، خپل علاقې ته د ترقي خیال کوي او حالانکه جنگ والا خیال هیڅ هم نشته چې یاره دې کې د فساد جوړ شي. اگر که جنگ والا کوم څه مسایل وي هم کوم ځای کې وي من حکومت نه دا غوښتنه کوي چې دا مسایل د تا ذمهداري دی او دا د مونه ختم کړی شي او دغه دپاره انشاءالله مخته به دوی قدم اخلي.